دا په دې باندې روانې وي چې سیاحت او ثقافت باندې سپیشلی مونږ خبره وکړو چې د کلتور وده او د سیاحت پرمختګ مونږ خبره کوو په هغې باندې خبره اترې روانې وي چې یاره یو طرف ته که مونږ د کلتور وده خبره کوو او بل طرف ته مونږ د سیاحت هم پرمختګ خبره کوو نو دا ډېر زیات سره کې زه به دا وایم جوړ دی تړلی دي په دې باندې خبره اترې خو الریډي تقریبا مونږ په ریډیو باندې یو غنټه سلسله دغه وشوه خو بیا هم چې د سونه پښتونخوا د فیسبوک پیج چې دی په دې باندې خبره اترې تاسو سره روانې بهانه مونږ خبره اترې په دې باندې روانې وي چې آیا که مونږ وګورو یو طرف ته کلتور مونږ ته شناخت اور خبره که مونږ کوو یا د رسمونو خبره کوو که د رواج خبره کوو که د رهن سهن خبره کوو د کانې پینې خبره کوو خو بل خوا مونږ که خبره وکړو مونږ چې کله کلتور ټیک وي مونږ هغه سټرانګ وي زمونږ ثقافت کلچر سټرانګ وي نو بیا خلک مایل کولی شو او هغه چې دا متوجه کولی شو چې هغه راشي او زمونږ د علاقې زمونږ د سیمې زمونږ د ملک هغې دوره وکړي مونږ خبره وکړو ډېر داسې څیزونه دي چې هغې له وجې چې دا خلک راځي ملک پاکستان ته او دلته کې هغه ځایونه خوښوي نو دا زمونږ دپاره ډېر د خوشحالۍ خبر دی او زمونږ دپاره ډېره د خوشحالۍ خبر هم ده نو ځکه بعضې څیزونه مونږ وګورو چې هغه مونږ ته نه ښکاري خو بیا هم چې دا هغه ډېر اهم ځایونه وي څنګه چې مونږ د اوس د شندور فیسټیول پولو فیسټیول چې کوم خبره وکړو دنیا خلک چې دا راغلو بهر ملکونو نه او دغه شان د پاکستان کې چې کوم دی هغوی دغه ګیمونه یا میله چې دا خوښوي هغه هم تلیو سپیشلی مونږ خبره وکړو دا لازم او ملزوم دي دوه واړه دغه ټکي چې مونږ ثقافت خبره کوو یو طرف ته بل طرف ته سیاحت خبره کوو ځکه چې ثقافت د قوم یو روح وي خبره که مونږ وکړو ثقافت یو پهچان وي هغه د مونږ یا زمونږ سوسایټي چې دا عکاسي کوي او دا زمونږ دپاره بهتره خبره دا ده چې مونږ د خپل کلتور زمونږ خپل روایات زمونږ فنون زمونږ لباس زمونږ رسومات هغې چې دا ختمۍ طرف ته هغه نه بوځو هغه ختم نه کړو بلکې هغې ته نوره فروغ ورکړو هغه نوره پرمختګ ورکړو هغې کې هغې ته وده ورکول پکار دی نو دا زمونږ دپاره ډېر زیاته ضروري دی اوس خبره دا ده چې که چیرې مونږ وګورو ډېر داسې څیزونه دي چې هغه خلک خوښوي تاسو به ګورئ چې سپیشلی بهر نه کله خلک راشي نو هغوی د خیبر پښتونخوا سپیشلی د قبایلو یا د جمرود یا د باړې دغه ایریو ډېر زیات چې د سفر کوي هغې وجه دا ده چې دا پښتو یا پښتنه هغوی خوښوي او هغې دلته راځي او دغه ثقافت یا دغه خبرې یا د پښتو چې کومه ده په هغه انداز کې هغوی سره خبرې کوي نو هغه خلک ډېر زیات خوښوي هغوی نه ویډیو کوي اوس خبره دا ده یو طرف ته زمونږ روایات هغوی خوښوي زمونږ خبرې خوښوي زمونږ رهن سهن خوښوي زمونږ علاقه خوښوي خو بل طرف ته که مونږ خبره وکړو نو الریډي مونږ په سیاحت کې څه څیزونه چې دا وینو دا ما پر الریډي په ریډیو باندې دا خبره هم وکړه چې یاره د سیاحت څو اقسام دي که هغې کې واضح کمه زه نو هغې کې یو دا دی چې یاره یو تفریح سیاحت شو چې هغه ځای کې مونږ هغه محکمات ته ځو یا هغه جیل ته ځو یا سمندرونو ته ځو یا هغه پهاړونو ته ځو چې هغه مونږ وګورو هغوی تفریح دپاره هغوی سیر دپاره هغوی سیل سپاټې دپاره بل خوا مونږ که خبره کوو نو یو تاریخي سیاحت هم وي چې هغه مونږ د یو ځای نه د تاریخ نه خبر شو چې هغه کیلا یا هغه مونږ که خبره وکړو اثار قدیمه یا محلاتو خبره کوو نو هغې تاریخ نه مونږ خبر شو بیا په دې کې یو بل اقسام دا اهم دی چې مونږ خبره وکړو یو قسم چې هغه مذهبي سیاحت دی چې مونږ د مذهب په هکله چې دا مختلف مکتب فکر مکتب سوچ خلکو نه خبر شو هغې تاریخ چې دا وګورو نو دا یو بل پکې پوینټ دی یو اقسام دی او که بیا مونږ د نه علاوه مونږ خبره کوو څنګه چې ما د موضوع ده چې یاره په هغې باندې مونږ الریډي خبرې تاسو سره چې دا روانې کړي چې یاره د کلتور وده او د سیاحت پرمختګ باندې خبره روانې دي نو بیا په دې کې اهم اقسام دا هم دی چې مونږ ثقافت سیاحت وکړو ثقافتي سیاحت
چې هغې کې مونږ د تهذیب او رسم و رواج او د نه علاوه لباس د فنون طریقې نه خبر شو. فنون کې اوس که مونږ خبره کوو نو دا موسیقي چې کومه ده مونږ که وګورو ډېر زیات خلک د پښتو موسیقي خوښوي، رقص خوښوي، د ټول څیزونه چې دي دا فنون یو لطیفه ده. اور د نه علاوه بیا که مونږ خبره کوو نو هر هغه خلک چې هغه مونږ غواړو چې زمونږ ملک طرف ته د راشي نو هغې دپاره لازم دا هم ده چې امن چې دا مونږ ملک کې وي نو هغه به راځي. مونږ به سپورټس ته هم مکاور کوو، مونږ به چې دا امن هغې دپاره هر یو څیز دپاره امن ضروري دی. چې امن نه وي نو هغه ځای خلک نه خوښوي، هلته نه ځي. او بیا سپیشلی مونږ که وګورو اوس زمونږ په دې نه پهله دا د پی ایس ایل شو، پی ایس ایل نه پهله هم ټرافي وشوې، دا زمونږ دپاره بهتري ده او دا زمونږ دپاره یو زنده ثبوتونه هم دي. خو خبره دا ده چې لازم و ملزوم دا ولې ګڼمه چې یو طرف ته سیاحت وي، یو طرف ته چې ثقافت وي، او ثقافت چې کله ستا ثقافتي پرمختګ کیږي، وده کیږي، نو ستا بهر ملکونه هغه ځایونه ګوري، هغه ګوري ویډیو، نو بیا هلته راځي، هلته هغه ځایونه چې دا انجوی کوي، هغه ښوونځه ته ځي، یا کلام ته هم ځي، یا سوات ته هم ځي، یا مري ته هم ځي، هغه بډاباد ته هم ځي، هغه اسلام آباد ته هم ځي، یا پېښور ته ځي، هغه پړچینار ته هم ځي، هغه شوال وزیرستان ته هم ځي. دا زمونږ ډېر څیزونه دي چې هغه مونږ ګورو هم. ستاسو کالز هم روان دي، ستاسو کمنټس هم روان دي، ستاسو دغه پروګرام نورو ملګرو سره هم شیر کولی شئ. دا مې هغه جست موضوع خلاصه درته راوستله چې یاره په دغه موضوع باندې خبرې اترې روانې دي. بل خوا د ایران او د اسرائیل او دغه شانتې د فلسطین ترمنځ چې کوم شخړه روانه ده او په دې کې بیا مونږ خبره وکړو نو سپیشلی بیا د امریکې له خوا چې کوم دغه حمله وشوه په ایران باندې، په دې باندې هم ما ډېر زیاتې خبرې اترې وکړې. خو پکار دا دی چې کله اسلامي ملکونه په یو ځای وي، یو موټی وي، نو څوک هم چې د هغه طاقت کمزوری کول طرف ته نشي بوتلی، نه یې کمزوری کولی شي. پکار دا دی چې دا وخت څنګه چې پاکستان حکومت، ملک پاکستان حکومت د ټیم اقتدار خلکو څنګه د دغه څیزونو مذمت وکړو، څنګه چې دا هغوی خپل سټیټمنټ جاری کړو، نو دا ډېره بهتره خبره ده. 09152541452 کال ستاسو روان دي. غواړم چې څوک ته کم ځای نه دی او څه به وایي. ښه د دوی کال ډرپ شوی دی، تاسو بیا ټرای کولی شئ، میسج هم کولی شئ. ریډیو الریډي چې دا په ریډیو باندې هم خپرونه روانه ده. KPK ټایپ کړئ، لږونه نماز ستاسو میسج به راځي په 8881 باندې. دې نه علاوه 525414 کالز هم تاسو بالکل کولی شئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. هر کله درته وایو څوک او کم ځای نه؟ ملک نورالدین خبرې کوم چرپریزي چاوک نه. ملک صاحب هر کله درته وایو ستړی مه شئ، څنګه یې؟ خوشحال اوسئ، خفه مه شئ. خبرې مو واورېدلې؟ جی جی خوشحال اوسئ. موږ ته یاره دا ده ته سلام ورسره وجو، سلام کلام خبرې ورسره وکړو. خوشحال اوسئ. مونږ خوشحاله هم شو ملک صاحب چې تاسو راشئ او دومره لرې نه اور چرپریزه وګوره کم ځای کې دا مونږ پېښور کې مسله د خوشحال ساته موږ ته تو خبرې وکړو، تا خو د خبرې رملې موږ تاسو وطن والا مخکې ماته د خبرې موږ تاسو موږ د ډېرې ښې لاګي پوه بس پړچینار ښکلې علاقه ده، ښکلې خلک یې پیدا کړي. یاره ته موږ ژوندي وو، تو د خدای جان لري ته چې ته ذات پر مې کوم بګن کې کنه زه تار وشي کنه ته زه ګوټ په ګوټ وګرځوم چې کار ډېر څه وایي چې ملکه بس نور یې څه کوي پوه شول. یا الله دې وکړي، الله دې وکړي چې چېرته داسې مقام میلاو شي چې درشم چې خیر ډېرې چکرې ولګوم. اور ځکه چې دلته خو یخني ګرمي ده، خو دغه ځای کې چې دا موسم ډېر ښه وي. څرګه کله خیر سره کور مې ته راتللې ته موږ د سپارې پټه کې بولي دي مدي دا ګیس ته کنه لکه خیبر ګیس ته داسې ګیس لګېدلی کنه چېرته کې چې دا به دا موږ چې کور مې ته راسي کنه او جی جی بالکل او په ګیټ باندې به تونه تپوس کېږي وبلی چې ته چېرته چې نه ته صرف دوره ورته وایه ته زه ته ځوان غوړې نه کړم دوره ورته ته ملک نورالدین ته روان یم بګن کې کور ته دکان دکانونه دي مغه ته ورتلم دا سوال بیا به انشاءالله ته خپل ځوان وسې زه تو سره به مغه ځوی نه ګوډې والا در سره گئی سي به دې مو جدي تر ولي مننه ملک صاحب ډېره مننه. خوشحال اوسئ، ضرور انشاءالله چېرته به چکر در لګو، خامخا به در لګو. الله د خوشحال ساته، الله د خفا مکه مارګري نورالدین دی. ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه. اور پړچینار هم چې دا څنګه چې ما مخکې هم ووې نو په دې کې ډېر ښکلي ښکلي ځایونه دي چې هغه د کیمپینګ سپاټ دپاره او دغه شانتې چې دا ډېر هغه ځایونه چې هغلته مونږ
چکریز خلک تللی شي چې هغوی سیل سپاټې دپاره ځي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. سرجي څنګه یې؟ زه نوشیروان د عمرزونه. نوشیروان صاحب هرکلی درته وایو د عمرزونه. الله دې خوشحاله کړي. عزتمن چې تاسو ښه یې جي؟ الحمدلله. عمرزو کې موسم څنګه دی؟ یاره شکر دې، ګزارې ډېره وکړه پرونه، داسې انشاءالله تعالی ګزارې ډېره کړې. اوس هم دغه شته لکه نور دغه را شته لکه باران، خو داسې دغه نه شوی، خو لکه ګیر چاپېره وشو نو انشاءالله تعالی چې موسم ډېره زیاته ګزاره کړې جي. بس چې موسم ښه وي دا خبره کوه، بس چې موسم ریډي وي. او که نه ځکه چې لکه هغه د خالي دروازې او لکه د اتوار دروازې هغه خو ډېر زیات شدت دغه شو، ځکه چې ډېر خلک ګرمۍ والي وو، لکه ژوندون هم بایلل او لکه مسله دا ده که نه جي چې مونږ ته خو هغه مصنوعي هغه رقم لکه مطلب دا کمزوري خلکو ته لکه هغه نشته که نه، کوم لکه وس والا خلک یې هغوی ته خو لکه مطلب دا دی چې هغه ته اے سي ګان لګولي، ګاډي کې مې داسې هم سهولیات دي، بچو ته هم دغه او دا میډل طبقې والا مونږ کمزوري خلک چې نو دوی خو بس الله په رحم کرم باندې لکه مطلب دا دی بس جون رحم دی، نو لکه بس الله په غیرتي بچا دی، بس ځکه چې هغه خبره که ډېره ګرمي دی شي نو خدای پاک طاقت هم دونه ورکړي چې ورته ټینګ کړي. صحیح خبره، بالکل ټیک خبره ده. اور بس نه څه چې څوک سولر یې اغوستلی شي نو سولر نن سبا ډېر فایده نو کم دی. او د ای سی نه خو خیر بیماری که مونږ وګورو مونږ ډېر څیزونه مونږ ته نه ښکاري، خو چې هغې کم ګیس دی نو هغه زمونږ یو ایکسپرټ دی، زما یونیورسټۍ کې وي سی هم پاتې شو جانبخت صاحب، نه ما یو ځل دلته پروګرام ته راغلی نو افیر مې هسې خبره ورسره وکړه، هغه وویل یاره زه ای سی ته نه کښېنم او ای سی نه لګوم، نه افیس کې وایي راسره شته. نو هغه پرسنل خبره مې تاسو سره وکړه چې هغه وایي یاره د دې څو میاشتې خو هېڅ کړي، وایي د دې ګیس په فضا کې ختمیږي هم نه، وایي دومره زهریله دی. دا بالکل حقیقت دی. انسان چې څومره ځان نرم کړي نو هغه د لکه د شمع نه نرم دی، چې بیا ځان سخت کړي لکه مطلب داسې زړورتیا پکې دغه پکې که نه نو هغه بیا د لوحې نه لکه د فولاد نه هم سخت دی که نه، نو د حالاتو مقابله کې په هر حال موسم د الله طرفه په هغه باندې. او بله خبره تاسو لکه سیاحت او لکه کلتور او کوم لکه مطلب دا دی د روایات دي په دې باندې خبره اترې اصل خبره تاسو خو دې نه مخکې ډېر لکه د ملک په لحاظ سره ښایسته خبره اترې وکړې. دا زمونږ بدبختي ده زمونږ د مسلمانانو، مونږ د هغې لکه مطلب دا دی غټې که نه چې خان بابا خبره چې مونږ مسلمانان مونږ پښتانه لکه بې اتفاقۍ ته اتفاق کړی، مونږ بې اتفاقۍ ته اتفاق کړی دی. کله چې مونږ کې اتفاق وي لکه هغه د ملکونو په سطح باندې لکه مطلب دا دی دغه شان د کل سطح دغه شان لکه مطلب دا دی صوبو په سطح نو دا مسلې به نه وي. مونږ کې بدنیتي بغض حسد کینه دا زمونږ نه وځي، دوی مونږ ډېر زیات خراب کړو او تباهۍ روان کړي. بس اتفاق چې نه وي نو هغه ځای کې چې دا بیا مسلې راځي. ډېره زیاته مننه نوشیروان صاحب چې راغلی. خوشحال اوسئ، ډېر زیاته مننه. دا ستاسو ټولو وخت دی، مونږ راغلي ستاسو دپاره یو، ستاسو کمنټس هم روان دي. سلامونه علیشان بای په خیر راغلی. حیدر علي افریدي وایي حیدر افریدي ډېره زیاته مننه. علیستان په نامې باندې دا څوک دی وایي نایس جي. وعلیکم السلام. سلامونه هم. حمدالله ملاحل السلام علیکم. حمدالله ملاحل ام فرام کویټا ویلکم ٹو دی شو. ډېره زیاته مننه حمدالله. څنګه ہے ته خیر؟ اور الفاظ میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ کسی کا حوصلہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتے ہیں اور کبھی کبھی یہی الفاظ کسی کو موت کے گھاٹ میں اتار دیتے ہیں. بالکل صحیح خبر ادا کړې ده الحمدلله. اور وی خپل خوله کلا ده او بالا ده نو بس که ټیکه خوځوي نو ټیک ته، او که غلط ځای کې غلط خبرې کوي نو بیا ډېرې مسلې راځي. اور سہیل خان سلامونه کوي. وعلیکم السلام علیشان بھائی. سو نائس شو اینڈ زه سہیل مازور فرام پېښور باړه. ډېره زیاته مننه سہیل، خوشحاله اوسئ. کله به هم ځان ته مازور نه وایئ، زما د خبره واورئ. څومره هم زمونږ خلک چې بلایند دي هغه مازوري لري نو بالکل تاسو مازوره نه او تاسو یو ښه خلک یې او تاسو یو تکړه خلک یې. بس دا بعض څیزونه چې دي دا د الله پاک طرف نه وي او دې کې به تاسو کله هم مایوسه کېږئ نه. کله به هم ځان ته مازور نه وایئ، تاسو ډېر تکړه خلک یې. تاسو وینئ څوک چې دا اورئ، څوک چې دا لاس خوځوئ، څوک چې دا مونږ ته میسج کوئ، څوک دا ډېره غټه خبره ده. تاسو مونږ سره په دې ټیم په لاین باندې کال هم وکئ، میسج وکئ، کله هم ځان ته مازوره مه وایئ. تاسو ډېر تکړه خلک یې. اور دې نه علاوه مازري وایي سلامونه، نیکې هیلې احترامات. او علیشان کاکخیل صاحب سهار مو په خیر. پروګرام هم اورم اور پروګرام د بډبیر نه اور پروګرام ته غوږ یم. پېښور بډبیر نه ما سلام کړی دی اور راته حاد او آباد اوسئ.
باقي مازالي او بډبیره ښه یاد ساتئ. بالکل یاد ساتو. آرج صبر بلا سلامونه کوي. وعلیکم سلام. ډېره زیاته مننه. او ستاسو هم ملک فقیر وی ژوند او ژوند اور پکار هم دا دی ژوند دپاره امن پکار دی. امن دپاره چې دا یووالی پکار دی او یووالی دپاره چې دا مونږ ته لکشن سوچ پکار دی چې یاره مونږ کم طرف ته روان یو نو ژوند به زمونږ ښکلي وي. وایي ژوند نه مې ښکلا نه ما ورکړې ده، مینې له مې ستا نه ما ورکړې ده. نو بس ژوند ضروري دی. سهیل سلامونه کوي. وایي آل فرینډ ته وعلیکم السلام. ډېر زیاته مننه. زرولی خان کونډي وایي چې زه له ټانګ نه زرولی خان پروګرام ډیر زبردست دی. زرولی خان هرکلی درته وایو له ټانګه صحت مونږ سره په لاین باندې او کامنټ زلار راځي. خوشحال اوسئ. 091525414 زو چې څوک تیر سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علیکم بھائی صاحب. شکر دی. څوک او کم ځای نه؟ علم افریدی خیبر نه. علم افریدی. الحمدلله. علم افریدی د خیبر کې کم ځای نه دی؟ خیبر کې بوړې نه. تعالی چې ډېر وخت بعد مې بس کال مې تا وکړو کوم پروګرامونه دا وکړم. څنګه ته بیزی شو که څنګه چلو؟ نه خلو چې بس بیزی نه یم. بس زه چې نور خل ټوله مکمل اوس خانن مکمل او شوه. بس کله کوم کله کال ونه لګي او بس کله کال نه کوم. دا خدای چې نن خو ولګېدو کنه خبره مو اورېدې. بس نیم خون کو پر کال سره ولا د کوم څه رادیو ان کلو. ها بس هغه خو حاضری خامخا لګي پروګرام کې. بس هغه نو اورېدل. بالکل نور په خیر الحمدلله. او موسم څنګه دی تاسو ولا؟ یاره موسم خو باید د درې ورځې مخکې ډېره بېخیمه ګرمي وه. اوس د دوې ورځې بس ګزاره شوې او د باران خو نه شوی. صحیح. الله د بارانو کې او موسم ستاسو په نسبت دلته ګرمي ډېره وي. ستاسو ځایونو کې بیا لږ ګزاره کوي. بس پېښور کې خو مخوا چې شهر دی که نه مونږ لوګي خو کلوف دي او مونږ سره بس د کارخانو له وجې چې دا ګرمي شوې لږه ډېره وي. بس الله دې په ټول ملک خیر ګرمي نه وروي. آمین. پیرو خبره اوري. پیرو بس نه کله اوس بس اورېدلو کله اختر کې تللی وو. ها نو بس موسم خو ډېر خبرو بار موسم او بند داسې ټنډه وي پاسې کې ولا امبل دا څه وایي؟ ته یقین وکړه چې ولنډه ځلم او واورو باندې روله یخني مې کېدله. دا که خبرې دي په اوړي کې او په جون جولای کې. یاره بالکل خبرو باره یخني وه او چې خپل خبر لا نه و ځانه اورېدلو کله کله او چې بیا په لاره روان شي نو بیا د هغې یخنۍ پسې بیا ارمان کړی و که نه؟ یاره ته یقین وکړه چې بیا کله بیا روبکل شولو ټول خیبر لا که نه چې ویلو کله صحیح. نو دا نو مې نزدیک پوښتو په چې بس الله دې راښه وکړي. صحیح. ډېره زیاته مننه علم صاحب چې راغلی. ډېره مننه. بس امین خان ته او ټولو اورېدونکو ته ټول سپیشل دا وسلام. وعلیکم السلام. ډېره زیاته مننه. زموږ له خوا هم سلامونه قبول کې او ستاسو د ټیم چې د مونږ سونه پښتونخوا فیسبوک پیج باندې هم وینئ. تاسو کمنټس هم کولی شئ، کال هم کولی شئ. میسج الریډي ستاسو روان هم دي، کمنټس هم روان دي. یو بل کال طرف ته ځو چې څوک دي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. انشان سلام علیکم. وعلیکم سلام. هرکلی. څوک او کم ځای نه؟ روغتیا ښه؟ الحمدلله. څوک خبرې را سره کوي؟ شاه فیصل صاحب کوم ملکان تاڼې. شاه فیصل صاحب ډېر وخت پسته نو څه ته لګو دا دونه رنګونه دراله کله بریک ته ځم کله پلانې ته ځم څنګه کال دې درشي جو نو مونږ ته څه پته لګي چې دا ستا نمبر دی؟ مونږ خو کال اټینډ کوو که او کله ځان ازبرګ یوګه که نه دغه زوګه نه ازبرګ ګوره کال به تاسو کوئ او مونږ به چې دا کال اټینډ کوو او مونږ ته څه پته لګي ازبرګ او تاسو بس داس پته نشته چې بیخي غیب شوی چې چېرته وي. اوس خو کال خبره ده خو بیخي غیب شوی هم یې. اوس څه ووایم چې جرمنه دې کوم بس په سر سترګو راشه چې په شا دې وګرځم. خوشحاله سئ شه فیصل صاحب. څنګه کلي لکې کې خیر دی؟ خپل طبیعت ښه و؟ خیر الحمدلله. بس ټول اول خو چې مورجان څنګه ده دغه ډېر بېچینه وم محمد. شکر دی په ده حال الله نه راضي یو چې بس کور کې وي او مونږ خدمت کوو نو دا زمونږ دپاره ډېر د فخر خبره ده. بس الله دې ولې شفای کامله ورکړي او الله دې زنګ دا محفلونه په جنت کې جوړ. آمین. او دغه لا باقي سیاحت سیلګرۍ دا ځایونه دي نو لکه اوس خپل مې جو خو د ملک د دفاع او د دغو کنه یو نوم یې جوړ کړ الحمدلله. بالکل ایگزیکټلی صحیح خبره. او سکونه ورکول د دشمنانو له هندوانو له خپو کول په کومه جواب پوهېدل پاغې پوه کړو او په ډېر په طریقې سره
نو پرون په امریکا کې هم څنګه دغونه جنریشن ته پوښتنه کیږي چې ته دلته سولر راغلی دا واغه کنه خو چې انډیا کو نه کو هر یو ملک خو څنګه ملک چې ګوري نو په خیرانه سره کوم ډېر سال پیری به سوچ کوي خو بس ډېر خد اورا وشو الجزیره ولا ټول چپ کول کنه سولر راغلی څنګه کنه خو لکه بل دا چې اوس خپل کارو کو خو زنګ دی ام ان ای پیج لا پکار چې ټول کمپاوندونه ملایويږي د فلګارې زیاده پار کم کم چې فصل کې خدای 10 روپے پورا لګی کنه بالکل ٹھیک خبر اصل کې 10 روپے بولی لګي سل کې پکار دی چې د دې کم خپل خرچا کیږي هغه به لګي هغه ځان ته لګول شي بکیا بټوي لګي ځکه چې د تنخواه ملایويږي دا زمونږ نه لګا کنه دغه وجنه مو دا جنگلات کې ور لګیدل کنه زه په زه لکه څنګه خپل خپل د وسو دا ولا یس بالکل بل ورځ سره دلته په خبر کې یو کسان ملاو شو تاسو علاقې د ملکانډو هغه ته ویره دا اور لګي اور لګیدل ما ورته یره په کار دار چې په دې منځلي انتظامیه سوچو کې چې هر کال اور لګي یا کال کې 2003 اور لګي نو د لپاره هو روکتام د لپاره څه طریقه جوړ کیږي نه انتظامیه دا خو اډوانس خلکو ته پته وی چې اور لګي دا خلاري پور کې دغه تمیلونو جنگلات سره څنګه خو دغه دغه ته نږدې څنګه خو لاري په ډیر کې ولا کلاګان ټول وسوځي دي کنه بس دا خبره ده کنه نو لکه دا توجه پکار دا او بل دا څنګه قدرتي ملکان خو قدرتي خپل د سندري د زی په زی سندري د هر زی خپل تر ام پی ای منه خبره وکړه ام پی ای منه دا زمونږ د پاره زمونږ د پاره چې دا مونږ به خیالم کو قدر به هم کو خدا سره چې مونږ اور د پاره ورکو چې زمونږ علاقو کې کارو کی دا زمونږ مزدوران دي نو دا زمونږ مزدوران دي او دا خبره د کلیر هم اوري چې کله هم چې د داسې حرکت یا داسې غلط هغه نه کوي چې هغه نه زمونږ عوام ته تکلیف راځي یا هغه ته مسلې دی هغه نه حل کوي ځکه دا زمونږ بیا واضح وایم فیسبوک باندې هم خلک اوریدل شي کتل شي او په ریډیو باندې په 13 سټیشنو دا هم اوریدل شي دا زمونږ مزدوران دي او دا کلیر هم ده او د ته مونږ اوټ ور کړی اوس بده چې دا زمونږ کار چې دا سر تر سوي ته طریقې سره ډیره مننه خوشاله سي مهرباني الله خوشاله سي ډیره زیات مننه آباد سي اور دسه د چې پکار دا چې دوی هم چې د سرګولري څنګه چې زمونږ ډیفنسز زمونږ هغه پاک افواج څنګه ډیفنس وکړو د ملک او دا شانته اوس چې کم سيزونه دوی سره دی پکار دا چې هغه خپل هغه طرف ته چې دا لک سرګ وګړي او ګرځوي السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر زیات مننه تاسو هم او تاسو کال وکړو پته نشته کال کټ شو تاسو بیا ټرای کولای شئ په 091 52 143 یعنی 5254143 زو کال طرف ته چې سوکته السلام علیکم هر کله درته وایم د کوټه څخه الحمدلله څنګه شکر الحمدلله څنګه تاسو د مزاج الحمدلله میسج دیو را کامنټ سره نو ما الحمدلله به خامخا چکر لګوي ویلکم دا زما د کامنټ درس د لکه کلم دروا الحمدلله دا ته وای چې کوټه کې تاسو زینو کې ګرمي وي او کا التوا ور شوي دا یا زموږ بوځای کې ګرمي ده تقریبا نن به زیاته ګرمي ده د پټه کې ها ډیره زیاته ګرمي ده بالکل نن چې د کوټه ټمپریچر د فلال 28 سنټیګریډ ده ها دا رفار وخت کې تقریبا 40 سنټیګریډ ته در لاړ کنه بس دلته هم نن پېښور کې موسم لږ گزاره کې 32 ډیګري سنټیګریډ ده بس مو بدوا کو د امن برانونه وسی امين بل خو ګوره دا لکه دا چې ډیر خلک ستا مې د کامیاب په یو راکاره شي دا په کار څنګه کاله بعد یو د الیکشن ولا راکاره زاري کوي منتینه کوي د سمستانه دلې نه مالي دلې بس څه مو سره دا چې وښه نشانه مورن هلاله وس پر یو کار د ګډینه د ښکارا کړي کله به واپس ډیوټي ته आवाज कट की जी طریقې د وبو برما شته راکړه ده وبو برما شته الریډي پایپونه وسنه ورسره وړي ګورنمنت ها تقریبا د ریوات کله کېږي فیلډینګ کې لا ولاړه ده دا څه کیسه ده صحیح نو خو دې خراب تا پته ده د بلوچستان روډونه ټول ختم او روډونو مسالې خپل تشتا دي هیڅ زیاده د کولا او د غټ غټ ګاډیان پروان ټول کډیان
بس انشاءالله اوس په چې دا وخت سره ترقي راځي ځکه چې زمونږ د پاک چاینل سره چې کوم خبرې اترې روانې وي سی پی کې انشاءالله هغې هم څه ده فعال خبرې روانې دي بلکې چې دا څه څیزونه روان هم دي نو انشاءالله هغې سره به چې دا دغه ځایونه هم بهتري پکې راشي ځکه چې لوکل ګورنمنټ چې کوم دی ایم پی ای ایم این ای هغوی خو بس پته نشته چې د ټیم کې چېرته وده دي کېنه ورته بس ولا که دی ورته په دی چې په پټه بلوچستان کې کېږي دا قرار ویده دي صحیح اور الحمدلله ډېره زیاته مننه چې راغلی او دومره لرې نه راغلی او فیسبوک باندې زموږ پروګرام اورې دا ستاسو مینه ده ټیک سالا دی همیشه خوشحاله ده خوشحال اوسې ډېره زیاته مننه الحمدلله موږ سره د کویټې څخه په لاین اور خوشحال اوسې آباد اوسې زموږ پروګرام چې دا الریډي روان دی خو زه غواړم چې یو کال پکې واخلو هغه نه پاس په موږ د فیسبوک سیشن بیا ختمو السلام علیکم هر کله یې درته وایم څوک او کوم ځای نه आवाज दे स्लो दे जी اوس وایه څوک شاید څنګه یې ښې آباد اوسې بس دا ستاسو مینه ده نو نو ډایرکټ دا راواغستو ده نه دی کار وکړو Dareke dena me kala de me man kala ya o sa pe mim da ore de la que charaj no ha zaman har bhai te me kala wa tu tabe bu pehla topic ho ra mo cher te mo najar mo ra kala kala ما زمونږ نن موضوع هم دا دی چې یاره د کلتور وده او د سیاحت پرمختګ هم په دې باندې خبره روانه ده کلتور وده او د سیاحت پرمختګ یعنی ثقافت ته فروغ ورکول او سیاحت کې ترقي په دې باندې خبره اترې روانې دي جی تاسو ځایونو ته خلک چکرو ته درځي لکه چکر په کومه ټاپک ده کنه او زموږ علاقې کې والا کار ډېر خلک کاوانه چکر ته راځي کنه کم ځایونو ته کومه مشهوره علاقه ده بچرات علاقه صحیح شاید ستاسو आवाज ډېر زیات ډاون کېږي پته نشته څه سیګنل ایشو ده مې موبایل کې لکه چل کې ورانای ده کنه ښه بس خدي چې کال دی وکړو ستا بس مونږ ته کال پکارو کال دی رالو نن ټرای دې رقم په پاراګراف کې بیزی راځي خوشاله اوسې بس داسې ده چې ستاسو مینه ده نو ځکه کال بیزي وي کله ګټا په کوره خو نن ریډیو چارج نو بس ریډیو چارج ساته ښه چارج تکي ولا کنه مو چې ورس نور پر ګرومونه دې غر دې تاګه ته وکړ صحیح ډېره زیاته مننه خوشاله اوسې ډېره زیاته مننه مونږ سره دا شاهد رالو خپل خبره سره شامل کړي زمونږ مختلف ځایونه خلک راځي څوک ته اورګزی څوک ته پړچینار څوک ته وزیرستان څوک ته ټل څوک ته پېښور اور دغه شانتې څوک ته صوابۍ څوک ته مردان څوک ته نوخار څوک ته دیر مختلف ځایونه خلک کال کې څنګه چې ملاکړ نه هم رالو نو الریډي خبره تر خو رواني سو کمنټ شاملوم بیا تاسو نه چې دا د فیسبوک او لیدونکو نه به اجازه تاخلو وجد افریدي سلامونه کوي او پروګرام اورم خوشاله اوسې ډېره زیاته مننه اور ظهیر خیران چې سلامونه کوي څنګه ظهیر خیران یم د بجوړ نه خوشاله اوسې فیسبوک لیدونکو نه ډېر زیات ستاسو ډېر زیاته مننه اور ریډیو باندې الریډي خبرونه به دا شانتې دوامداره روانه وي ځکه چې فیسبوک سیشن چې کم ټایم دی هغه موږ سره ختم دی او بقیا چې دا ریډیو خبرونه خو به مونږ چې دا شان دوامداره ستو تر 10 بجو پرې خو زما د خبره مطلب دا دی چې خپل ثقافت خپل کلتور چې کم دی هغه کله هم ماهروي هغه ته وده ورکړي هغه ته نور هم ترقی ورکړي او دا شانتي چې کله د ترقی ورشي نو الته سیاحي یا سیاحت یا خلک چې هغه دغه ځایونه ګوري سیاحت مرکزونه ګوري نو هغه به مونږه علاقو ته زمونږه ملک پاکستان ته راځي خو چې هغوی ته مونږه یو ښه ایمیج یو ښه تصویر چې دا یو ښه عکس ورته وښیو نو هله به راځي او ستاسو ډېره زیاته مننه اور دې نه علاوه چې کوم دی د ریډیو خبر